دا جمله معترضه ده په دې کې. دې پسې بیا وروستو د روژې احکام دي، مخکې هم د روژې خبره وکړه، منځ کې پکې یو بله جمله راوړه. دا دې لپاره چې زمونږ غوندې نادانان او بیوقوفان هغه د الله نه د سوال کولو په طریقه پوه شي. زمونږ کمال دا دی چې کله مونږ پوهېږو چې دې وخت کې الله زما ښه مني که نه، نو مونږ د هغه نه صرف مال غواړو. الله مونږ دې ته نه پرېږدي. مال خلک غواړي، ولې نه غواړي؟ لیکن د ټولو نه مخکې داسې یو شی وغواړه چې په هغې باندې ستا آخرت ښایسته شي. په میاشت کې ځکه دعا حکم یې راوړو چې روژه د قرب الهي ذریعه ده. په دې وجه تاسو په دې ورځو کې د الله ذکر اذکار ډېرې کوئ، دعاګانې ډېرې کوئ، او پای کې خپل دین او آخرت الله نه غواړئ چې الله تاسو له هغه ښه کړي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ او کله چې تپوس وکړي ستانه عبادی زما بندگان عنی زما په باره کې فإني قریب، نو یقینا زه ډېر نږدې یم. دا الله نزدېکت د هغه د شان مطابق وي. دا الله ټول صفات د هغه د شان مطابق، نو د هغه نزدېکت د هغه نږدېوالی هم د هغه د شان مطابق. فإني قریب، نو یقینا زه ډېر نږدې یم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیبو ز قبلهم دعوت الداعی، دعوت د داعی، سوال له سوال کوونکی. د اجابت معنی خلق پرې نه پوهېږي. دعا به وکړي چې ورته شی نشي میلاو، نو الله زموږ دعا نه قبلوي. داسې نه ده. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې انسان الله نه سوال وکړي نو یا خو الله داسې وکړي چې هغه کار ورله پوره کړي، ته یې څه غواړي او ورله ورکړي. یو خو دغه حیثیت دی غواړي دغه شان چې څنګه زه غواړم نو رایکه، نو دا الله ورکړو هغه د انسان په مفاد کې. هغه ګوري چې دا شی د انسان دپاره مفید دی او که نه دی. نو قبلی خو هغه هر چا قبلی، لیکن د چا سوال پوره کړي او د چا سوال پوره نه کړي. د چا چې پوره نه کړي نو هغې کې بیا یو څو آپشنز دي. یو دا چې دا کار کم چې دی دو وخته، مثلا دو وخته چې یاره به مال دومره پیسې راکړي، یا ما مالدار کې الله مالدار نه کو، نو اوس دا الله په علم کې په دې انسان یو تکلیف راتلونکي بالفرض الله ته معلومه ای دل دا تکلیف بزور کوم په دراتلون کې دی. لیکن کله چې الله دل دا سوال قبول نکو نو الله ته هغه غیر معلوم تکلیف لريږي، چونکه دا هغې ته پته نه وي زما سوال قبول نشو. قبول شوی دی، لیکن د چا نه چې سوال کوي نو هغه ته پته رک. زمونږ خلک په خپله پوهه باندې په خپل ځان اعتماد کوي او د الله په ذات اعتماد نه کوي. اعتماد تسوئی په عربی کې توکل د الله په ذات باندې توکل کوي، اعتماد کوي. زمونږ خلک په خپلو مټو باندې په خپل مال او دولت باندې اعتماد کوي، لیکن د الله په وعده باندې اعتماد نه کوي. دا هغه وعده ده د خپل نبی په خوله باندې موږ ته ویلې ده چې که تا د ستا مطلوب شی میلو نه شو نو زما په علم کې یو مصیبت په تا راتلونکی و، ستا دا کار ما پوره نه کړو، خو مصیبت مې ستا نه واړو. نو دی د په دې اعتماد نشته چې دی مؤمن وی اعتماد یې وی ته به وایي چې آمنا او صدقنا، رب ستا لاک لاک احسان دی. نو یا الله هغه څیز ورکړي یا داسې وکړي چې د هغې په ځای ته څه مصیبت لرېږي، یا دریم دی چې هغه ورنه کړي خو د هغې نه په ځای بل څه ورکړي. که دا درې واړه ونه شي نو یزدخر له فی الاخره، دا والا د آخرت دپاره کېږي. د دې دعا اجر به الله هلته کې ورکړي. مالی مشوره دا چې دعا الله د هر چا قبلوي، د چا پوره کړي د چا پوره نه کړي. شیطان چې سوال وکړو چې ربا مال مهلت راکې تر قیامت پورې، الله سو فرمایل ته یې د منظرینو نه تعالی موږ مهلت درکړه.
نیکان بندگان او مسلمانان الله دا غي دعا خامخا قبلې خدای چې مونږه قبلول پوره کولو دعا قبلول جدا سیز دی او پوره کول جدا سیز دی. قبلول دا مطلب چې د الله دربار ته ورسېده اوس هغه رحمان و رحیم دی مونږ نه پوهېږو په دې باندې چې دی کې زما خیر دی او که نقصان دی په دې وجه کله یو شی راکړي او کله رانه کړي کله چې رانه کړي نو مونږ دې په دې پوه شو چې یې زما نه مصیبت لرې کو یا د هغې په ځای ما سره بل څه ښېګړه کوي یا دا شی ما دپاره مفید نه دی یا د دې نتیجه ورله آخرت کې راکړي. دعا عبادت دی. بای صوفیانو خیال لای چې د الله نه دعا کول نه دي پکار دا کافر دي ظالمان دغه قرآن حکم دی ادعوني استجب لكم ولې دی وایي چې ستا قسمت کې څه لیکلي نو الله سم درکړي دعا ضرورت سره خدا سر سید احمد خان رای هم وخه اوبه که دعا دا مطلبی نو بیا بنند یو مور زوی نه مړ کېده دغه ټولې میندې د خپلو بچو لپاره دعاګانې د ژوند کوي خو بچي خو ډېر شي مري ته ته وایې شرمېږې نه بس تا خو کار بل نشته دی ما سوا دی چې دین مذاق اړوي دا عبادت دی او عبادت کې دا نه چې پوره شه که پوره نه شه سوال پوره شه که پوره نه شه دا به کوې بس ستا بندګي دا چې ته به رب نه غواړې. شرح العقیدۃ الطحاویہ د ابن ابی العز کتاب دے پائے کہ د ابن عقیل دا یو محدث تے داغنا نقل گئی قد نرب اللہ تعالی للدعاء وفی ذالک معان اللہ رب العزت مغل ترغیب را کړ دے دے مستحب کړی دی چې خلق دے هغه ته आवाज کوي او پدې کې څه معانی دي لطیفی دی نکتی دی بگیخ. اولا نکتہ دارا چه الوجود یو دلیل دارے چه اللہ موجود دے زکا چه سوک موجود نہیں نو لا دعا اگر دعا نشی کولے دعا کول دا اللہ رب العزت پا موجود گیوان دے دلیل دے کہ اللہ وجود نوے اللہ موجود نوے بیا وچا دعا نہ کولے نو اللہ ویلی چه مانا سوالو گے. دویم دا چې الغنا الله مالدار دی غنی دی مالداری هغه ورکوي او چې څه ترې غواړه نه ورکوي. والله هو الغنی الله الغنی دی دا دویمه نکته شوه پکې ځکه فإن الفقیر لا یدعا فقیر نه څه شی نشي غوښتی. درېیمه نکته دا ویل دا چې السمع الله اوري او دار ځای نه اوري چې سړی په دې پوهېږي چې الله قریب دی او دار ځای نه اوري نو شاید چې هغه چېرته د ذات وسیلې بیا ونه نیسي. دا وسایط او وسایل چې کوم خلک جوړوي د هغې مقصد دا دی چې کنده الله زما نه اوري ولې نه اوري د شیطان اورېده ستا به نه اوري دا په الله بدګماني ده. الله ته د وسایطو ضرورت نشته دی چې ته خامخا څوک ګورې. الله رب العزت اغا ارحم الراحمین دے دا ټول رحم کوونکو نه ښه رحم کوونکی دی. لہذا دا الله په باره کې دا قسم خبرې کول مناسب نه دي. السمع الله اورېدونکی دی او داغه دا قوت شته دی. فإن الأصم لا يدعى ځکه څوک چې کونی د هغه نه سوال نشي کولی. څلورم دا چې الله کریم دی الکرم فإن البخیل لا يدعى د شوم نه څوک سوال نه کوي. پنځم دا دی چې الله رحیم دی دا ګوره تا ته د یوې یو نکته ښیي چې دعا کې څومره فایدې دي معلومیږي دا د الله رحمت ډېر زیات دی. فإن القاسي لا يدعى کوم سړی چې سنګدلی نه هغه نه څوک څه نه غواړي دا شوم دی چاله نه ورکوي. شپږم دا دی چې القدرت الله قادر او قدیر دی پارسو. فإن العاجز لا يدعى ځکه عاجز د هغه نه څوک سوال نه کوي. بیا رستو لیکي وغالیة المتصوفة الی ان الدعاء لا فائدة فیه دا راغیم رائے دا او د فلسفیانو رائے دا بار کیف دے گپ لگولے دعا عبادت دے. رستو برا دی وقال ربکم ادعونی استجب لکم
वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। तो ज़िक्र दा बासुने जो सोकी नाल तक गई वो हदीस पेश करी। साहबे किराम तपोस करो चा क़रीबुन रब्बुना फ़नुनाजी। अगर ब्याह गोरे हदीस वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबो ज़क़बलुम दावत दाए दुआ को उनकी ज़ादान कला च ज़मानो ग़वाड़ी कला च मान सवालू की निज़ पूरा कोमा अक़बलुम फ़लयस्तजीबू ली इस्तजाबत क़बलुल फ़े मने नो लाम मने खामखा फ़लयस्तजीबू ली नदीद खामखा ज़वा ख़बरों मनी मातरे रामदत शवई ज़माने दुआगानी कई वलियुमिनु बियो खामखा पमादी मानुलरी लाल्लुम यरशुदून। रुश्द हिदायत तम भी रुश्द कामयाबी तम हुई कदी हिदायत वाली ने हिदायत पदे के दे चरा मदद से मात हुई और कदी कामयाबी वाली नोम रामदद से मात हुई। वहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़स इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। रोजे मसाइल शुरू गई बिया दा फ़र्क दे द मखकनो अदियानो ज़मुंग द दीन च पदे के दशपी रफ़स जायज़ द रफ़स हर आगे ताल्लुक़ तवी चा खावन दखपल खज सर साथी तो दे माना मुंग बेपर्दगी को उहिल्ल लकुम हलाल कलीशी भी इस्ताद पारा लैलतस सियामे पशपा दरोजो क्या रफ़सो बेपर्दगी ला निसाइकुम स्तासुद खुज़ुसरा जिनसी ताल्लुक़ दरवाज़े हराम दे दशपे पदे बाने से निश्ता कुरान भी उहिल्ल दा हलाल या फ़ुक़हाए किराम पदे गण मसाइल कड़ी यो सड़ी दगा शान ज़रूरत है बिलफ़र्ज़ सार ना वक्त शे दे या वक्ती दे पेशमने मख की ओलाम भी रुस्तो ओलाम भी सलाज़े मना चे पेशमनी मख के ओलाम भी दुमरा चिकल यो सड़े दो रोजे प हालत के लामी न पकारदाए च दे पो गरगरा कवलो के खुल के उबा चवलो के डेरा मुबालगा न गई ज़िक्र चिकदे द कोजे गुंदे मुबालगा की न ब्या इम्कान शतर दे चोबो मेरे दिलुश पुखा बखल कवेल चे गरगरा बन गई गरगरा न गई उससे चलो गए ब्यावे च माखाम मुंजू की गना न ब्यारे गरगरा की दा तुमरा मुंजू ने जिगड़ी सर बसके दे तो जमुक उस्ताद वे हाँ मसला दा गसला दा दसो है दिन से फ़ायदा खलक वही पादस के फ़र्ज़ जुदा दियो बो गुसल के फ़र्ज़ दरी खुल के उबा चवल पूजा के उबा चवल ओटोल वजूद लंदवल दरे फ़र्ज़ दिगा तो क्या जो औरत है पर खुल के वो बना चाहे तो फ़र्ज़ खफोत दा एहतियात न रहे शरीयत वेदा नहीं दिया गई दा वही चीज़ ज़्यादा मुबालगा बने यानी कोजा के दासी च खरे खुले के वो आज नो बारह की नो गड़ गई तो दगा गड़ बने गई पो रोजक नागेर दीदा जो गड़ी जना खुले के वो बना चाहिए जो बना जी ने फ़र्ज़ गुनशो नसार मुझ माजीगर माखाम मासूतन खुदा रुस्त रहे और माखाम अगेर पारा वर्ता कार ख़राब को अगेर रुस्त बखले के उबाजी ब्यारे गलगड़ू ना दुरुस्त न रहा मुबालगा देने कई न प मज़मज़ा के न प इस्तिनशाक़ के पोज़ के चिके में ओबजी बिलफ़र्ज़ सड़े पोज़ राख की नागम मैदे तज़ीख और खुले के चिकल सड़े गरगरे कई और डेर मुबालगा का नागा मैदे खुखारा चीज़ीख वो देखे ने मुबालगा न कहीं नौर द शरीयत से हुक्म निश्त पदे बाप के दाख उहिल्ल लकुम हलाल कलीशी इस्ताद पारा लैलतस सियामे पशपा दरोजू क्या रफ़सो बेपर्दगी इला निसाइकुम स्तासु दखुसरा हुन्न लिबासुल लकुम अगी स्तासु पर्दा वान तुम लिबासुल लहुन्न तासु दागी पर्दा देखिए वो ज़ाहिरी मुराद दख ये सड़े खज त मोहताज है और खज सड़ी त मोहताज ना
دا خوراک په شان ته ضروري سيزونه دي دا څه عیب او بے حیايي نه ده چې کنه عیب دی یا بے حیايي ده خلکو ځان له حیا راوسته دې مسائل نه بیانوي ځکه ټول خلک عجیب عجیب حرکتونه کوي یو عالم د ځان د الله نه او د رسول نه زیات نه با حیا کوي الله زیات با حیا دی او کومه زیات با حیا یو بدا خبرې پری دی دا بیانول پکار دی واضح خودل پکار دی دی وینا قرآن دا د حیض مسائل بالکل کولو کوي دا مسائل بالکل کولو کوي دی لپاره چې دی پوه شي خلک په دی باندې هر بنی آدم په غونډه او ځړ نه پوهېږي د ته به خامخا خجلان نارنج دی خو دې حیا چې مونږ دې ته ورسولو چې ډېر خلک دې په دې مسایلو ډېر پوهېږي نه لباس خو یو دغه مطلب دی بله مطلب یې پرده ده څنګه چې لباس نه بغیر سړی او ښځه ژوند نشي تېرولی نو سړی او ښځه د یو بل نه بغیر هم ژوند نشي تېرولی او بل لا چې پرده واچوي په ښځه باندې او ښځه به هم پرده اچوي په سړي باندې په احادیثو کې دې ته ګناه ویلي دي چې یو سړی د خپلې ښځې سره د شپې میلو شي او سهار خلکو ته د هغې حل وایي دا کبایرو کې دی دا ګناه یې نه کوي سړی یا خدا هی چې سړی د څه بیماری راغلی ده یا ښځې ته بیماری راغلی ده او سړی چېرته حکیم طبیب ته خبره کوي ځان له مسله ده خو عام مجالسو کې مونږ اورو خلک دې نه مزې اخلي دا ګناه دی دا د پردې خبرې دي ته د هغې پردې هغه ستا پرده ده هغې له هم پکار دی چې هغه ستا دا سیکرټ چا ته نه ښیي او ته هم د هغې سیکرټ چا ته نه ښیي ضرورت جدا امر دی سړي کې بالفرض مسله د عنین دی بالفرض نورې څه کمزورۍ دي پکې نو ښځې له پکار دی چې طبیب نه د هغې علاج وکړي یا هغه له پکار دی چې طبیب نه د هغې علاج وکړي دغه څه مسله نشته ډېر خلک داسې چې وادو کې تا ته به ګبرو پهلوان ښکاري منځ کې عنین یې نو عنین سره به ښځه څنګه ګزاره کوي پښتنې ښځې غریبانې بیا ژوند تباه شي د هغې قرآن دا سيزونه پټ نه ساتي هغه ستا لباس ته ته د هغې لباس سیټسفیکشن نه کېږي نال ویل پکار دی بس هن لباس لکم تاسو د هغې ستاسو لباس دی وانتم لباس لهن او تاسو د هغې لباس یې علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم علم دی الله تعالی دې خبرې چې یقینا تاسو به خیانت کړی وې د خپلو ځانونو سره فتاب علیکم لا آسانتیا راوسته په تاسو دې کې ګوره څه ونه ویل څه شی آسان کو هغه حکم یې آسان کو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نافذ کړو هغه دا چې ماښام روژه ماته کوي تر کې مې چې ویښ یې نو تاسو به کوجئ خو چې کله وده شوی بیا ویښ شئ نو بیا به روژئ دا حکم څه سره ثابت و خلک وی حدیث حجت نه دا آیت وایي موږ ته پوهېږه په دې کې څه شی الله معاف کو پس کې آسانتیا راوسته دا حدیث چې چاته نہیں معلوم ناصر څه جواب ده لګیا دی بس گپ شپ لګی خلک تاسو به خیانت کړی د خپلو ځانو سره خیانت څه مراد برداشت خو سړی نشي کولی ښځه هم برداشت نشي کولی خیانت به د دې حکم فتاب علیکم نا سانتیا راوسته په تاسو باندې یعنی حکم یې درنه واپس واغست وعفان کو معافي وکړه تاسو ته بای صحابه دې کې مبتلا شي خو انساني کمزوري ده غیر ته معاف کړل بس فالآن باشروهن بیشنرے سرمنې دوی فالآن باشروهن مباشرت عربی کې بیا دو مطلبونه باندې استعمالي سرمن د سرمنې سره لګول ته مباشرت وایي سیدہ عائشہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم با مونږ سره د منسز په حالت کې مباشرت کو نو بدا کم چې حدیث نه مانی کنه نا صاحبان گرم شو چې دا وګوره جی ته حدیث ته ویمالو د لفظ معنی چې کم دا دغه نه ده د دې اصل معنی خو سرمن سره جنګول جنسی تعلق د مباشرت خدا په اصلي معنی کې نه دا مجازي معنی باندې ده بشرا بشری سره جنگول بوس و کنار ته مباشرت وي سیدہ عائشہ دا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په منسز کې موږ سره مباشرت کو څه مطلب زموږ بوس و کنار وې کو
غیږ کې اغوستل لاس تاول دې ته مباشرت وایي. هغه مباشرت دی که نه دی مراد؟ دا دی اټک یو سړی غلام جیلانی برق ډېر خفګان ورشي سړي له هغه دا حدیث راغسته دی بس دې ته عجیبه عجیبه خبرې لیکلې چې را حدیثو کې داسې قسمه خبرې وي حدیثو کې دا خبرې وی نه یوازې حدیثو کې دا هی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته بعضې کافرانه ویل دا څنګه پیغمبر تاسو ته هر څه ښیي هغه ویاو یعلمنا کل شیء حتی الخراءة هغه مونږ ته دا هم ښیي چې مونږ به بار ته څنګه کینو دا زمونږ دین دی دا د یورپ نه دا دباو شوي دي غریبانان چې دې کې چې دا چل دی دې کې دا چل هېڅ چل پکې نشته دا الله رضا په کم کار کې ده او په کم کار کې نه ده نو د دې تعلق زمونږ ټول ژوند سره دی یوازې عبادت سره نه زمونږ ټول ژوند سره دی زمونږ خوراک سره زمونږ څښاک سره زمونږ مباشرت سره زمونږ نکاح سره زمونږ طلاق سره زمونږ معاملاتو سره زمونږ لین دین سره زمونږ تلو راتلو سره دې ټولو سره تعلق دی د دې وجې نه د پیغمبر فریضه داره چې هغه وښیي په دې وجې دی کې څه د معذرت خواهانه رویه مه خپله وایي چېرې چې څه وکړو هېڅ ونه کړو دا زمونږ دین دی او مونږ په خپل دین د الله شکر ادا کوو چې مونږ ته د دین هر پهلو ښکاره کړی دی مونږ خو وایي دا پیغمبر باندې دومره کروڑها اجرونه الله هغه له ورکړي چې زموږ د حساب نه باري څومره ځان مشکل کې تیر کړی دی او د الله هر حکم یې مونږ ته ښودلی دا کتاب دی دو اسلام یعنی یو هغه اسلام دی کوم چې قرآن کې لیکلی دی ظالمه دویم اسلام بیا هغه کوم چې حدیث وګړه نو دی دواړه یو بل سره مخامخ کړي دي بس علیه ما استحقه زه ور دعا نه کوم بعضې خلکو سره وزرې دي ده خو بیا وروسته اسلام قبول کړی دی اسلام یې قبول کړی خو کفر یې خو خورېږي دو اسلام خو تر اوسه پورې په لیبرورو کې پروت دی او خورېږي خرڅېږي دې سره به ورسره څه کوو که ده تبینو باندې عمل کړی وی د خپل کتاب یې کم سے کم جواب لیکلی وی نو به خبره سمه وي کله چې مصنف کتاب ولیکي او کتاب په چا خرڅ کړي دې ته رایلټي وایي خو د هغې طریقه دا وه چې په دې مونږ پوهېږو چې د رایلټي اخیستې وه دی ریټایرډ پرنسپل دی او ریټایر پرنسپل سره ډېر شی پیسې څه 50-50 روپۍ به دا چا نه اخیستې وې هغه پیسې هغې ته واپس کوې زما معامله منسوخ ده نور به زما کتاب نه چاپ کوی نو ظالم دا کړي چې خپله معامله نه کینسل کړی کتاب تر اوسه چاپ کېږي دا کفر خو خورېږي د دې وجه دعا مستحق نه دعا مستحق هغه سړی چې هغه خپل ټول ارڅ پوره کړي ریکوایرمنټس پوره کړي دا ډېر خطرناک کتاب دی اور دے رد کر دے مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ صرف ایک اسلام بجواب دو اسلام دا پیدا کے ځان له وګوره دا تاسو له بصیرت پیدا کی یو بل کتاب دی هغه د یو داسې جماعت امیر لیکلی چې جماعت ښه نه دی خو کتاب یې ډېر ښه دی جماعت المسلمین د هغې امیر مسعود احمد بیسی یو کتاب لیکلی دی ټول نه ښه کتاب هغه دی او په دې وجه ښه دی چې هغه د ده د هر اعتراض جواب قرآن کې کتلی دی چې اته کوم اعتراض دلته کې دا په قرآن هم واردېږي ډېر مضبوط کتاب دی دا فتنې ډېرې شوي دي اصل کتاب مه ګورئ جوابونه وګورئ د خلکو د ده یو بل کتاب دی دو قرآن و دا غي جواب قاری محمد طیب رحمہ اللہ کړه دا علم دیوبند محتمم صرف ایک قرآن په جواب دو قرآن دا فتنې دا زمون کورونو تراغلي دي د سکولونو کې کالجونو کې یونیورسيټو کې ډېر استادان داسې شته چې هغې دا پرچار کې دینی مدرسو کې هم دا کم چې منطقونه ښیي که نه نو دا ظالمان مولیان هم دې مصیبت کې گرفتار دي هغې هم شاګردانو ته عجیبه عجیبه اعتراضونه ښیي په بعضې حدیثو بالخصوص هغه حدیث
چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک خلاف دي ګره نو په ورته عجیب او غریب اعتراضونه کوي ډېره ناکار رویه ده بلکې د خلقو کار دار چې هغه د صحیح بخاری کوم حدیث راشي او د احناف او د مسلک خلاف یې هغه نالته په امام بخاری دا چې چل راضي کنه چې تا ودا نه کشر ده دا فرقواریت تسلی رسي دا ډېره غلط رویه ده د فقها او د محدثینو آپس کې اختلاف شته مونږ ولې خامخا په کې شرکت وکړو فلا نباشروهن نو اوس باشروهن مباشرت کوي د هغې سره یعنی د شپې مباشرت کول شیخ وابتغوا ما كتب الله لكم او لیکه وابتغوا او تلاش کوي هغه څه چې الله ستاسو دپاره لیکلي دي دو مطلب یې د دیخ وروسته به تاسو وایئ چې کله سړی نکاح کوي د نکاح مقصد څه دی دو مقصد دي یو خپله پاک دامني او دویم اولاد پیدا کول قرآن برستو د انسان ښځې ته د هغه فصل وایي هلته کې دی تخم نلیخ او خو زمونږ فلسفه جدا رکھا چې بچے دو ہی اچھے هوښیار سړی هغه چې هغه فصل کړي نو هغه ځای په د پټي نه بار نولي ډېر هوښیار خلک راغلی کم عقل خلق دی یو سړی چې الله مني او هغه خیر الرازقین ګڼي نو په دې باب کې د هغه څه شک راځي نو وابتغوا ما كتب الله لكم نو یو مراد اولاد دی تلاش کوي هغه اولاد چې الله ستاسو لپاره مقرر کړی دی یا دویم معنی وکړئ وابتغوا ما كتب الله لكم دا مطلب نه چې د شپې ازادي میلو شو نو بس ټوله شپه مزې کوه عبادت لم وختو واسه تلاش کوي د هغې ثواب کم چې الله ستاسو لپاره مقرر کړی دی د روژو شپو کې تاسو لپاره ډېر اجر دی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رمضان په آخري لس ورځو کې بالکل جدا شه د کور والاو نه جماعت ته به لاړ اعتکاف به کوه دا مقصد هم دا چې د آخري شپې د الله په عبادت کې تیرې کم دنیایي مزو کې تیرې نه کوه اوس وګ اعتکاف نه کوي ته یې مړ کېږي لکه کور نه راوځي له شپې کول دي که نه جومات کې الله سم نه نه یاد دی اعتکاف له راوتل پکار دي چې سړی د هغې مزو نه ځان دیخوا کي د الله رضا طلب کړي نو څو خلک بالکل نه کوي که څوک کوي نو هغه کې د نیکو ارادو والا کمي ډېر داسې چې هغې له خلک پیسې ورکوي دا پیسې والا اعتکاف به وکړي ذمہ داری وزا اخلم لکه دا حرکتونه مه کوئ دا و د خپل ځان د اصلاح لپاره یې دغې بل څه مطلب نشته چې اعتکاف سره لپاره کېږي د خپل ځان د مقصد لپاره او د آخري لس ورځې د دې نه فایده اخیستلي ثواب مرادي وکلوا واشربوا او خورئ او څکئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښکاره شي تاسو ته سپین تار میل خیط الاسود د تور تار نه من الفجر په سبا کې دی وی خوراک سکاک کوي که دې نه خلک دوه قسمه خلک دي غلطۍ کوي یو هغه خلک چې بالفرض سبا راخیږي بالفرض په 3 بجې نو دی 2 بجې په خپله هم روژه بنده کړي او خلکو ته وایي الله وبخئ بس ګنټه پاتې روژه بنده کړئ دا ګنټه چې پاتې تا ته څه تکلیف دی د سره ډېر غم دی دی وي خلک زیاتې کوي به ته د الله اختیار ولې لاسې اخلي الله وردا وایي چې تر سبا راختو پورې ته خوراک سکاک کولی شي څه خو دغه زیاتې کوي او په هغې کې عجیب حرکتونه کوي خلک پاسول ښه شی دی خو هر سړی د خپل انتظام په خپله وکړي که 25 کاله مخکې چې کله د جوماتونو کې لوډ سپیکر نه وي نو خلک څنګه پاسېدل دا هر شی جومات پورې تړلی چې جومات کې بجې دا چلي جومات کې چل دی جومات په دې کې څه یو سړی چې هغه ډیوټۍ لدي تاسو کې اکثر ډیوټۍ خو هم کړي تاسو جومات کې اعلان کړئ مونږ ټول عمر ډیوټۍ کې تېر کړی دی او د الله فضل دی چې څوک ډیوټۍ وخت کې مخکې نه وي راغلی موږ ته چا نه دی ویلی
फरीज़ा ځان لوګا چې भाई روزه نیول زما فریضه ده او د دې پاسېدل د هر چا ځان له مسله ده خپل خپل ذمہ داری ده. ایک عجیب و غریب حرکتونه گئی اس کو ورته وایي چې سنت طریقو کا بانګ وایا نو بدا عجیب المذهب ده بل مذهب نه ده الله او رسول دین ده خو چې دیو کې دی نه واقف مونږ د خپل جماعت کې ویل ډېر کاله خو خلک عجیب و غریب حرکتونه گئی ډېر عجیب و غریب دلته چا به چې بانګ وی که نه الله دې وبخي مولا بابا هغه به خلکو په سپلای پټولې تنګو به کله به ورته بار نه لایټ بند کړ کله ورای سپیکر به ورته بند کړ ادا ټول دا آی خلقو په اشارو باندې چې ځان ته دین ستنه وي دا سنت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه کې دوا بانګونه وایل دغه صاحب ناغه نه کوي دا په دې خو بیا چغي وي اصلي هغه خو میلوګان دی په خپل د میلو आवाज په جمعات نه روزي ګوګو ورته وي دا خو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ د پاره نو خوښ کړ د بے حیاي هم صحدي سړی دومره بے حیا شي چې هغه دا حدیث ویلي چې صحابه کرام دا پیش کړل چې موږ به आवाज کوو دا سه بوق به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه منع کړ او چې کړه د مانزه د پاره نه خوښ کړ روزي د پاره وسنګ خوږي بیا جمعات کې څنګه وای دا ډېر باریکی خبري دیتا خیال ساتل پکاري ادا غواړي دل ګرده غواړي زموږ د جمعات کې بخایو غړیال لګېدل مولانا عبدالسلام صاحب دلته یو تقریر شو هغه داغه ډنګ ډنګ आवाज راځي ما داغه د ریکورډ ډېر کوشش کړو په بعد خلک لګنه ډېر کم کړي تبه سنت مطابق یو کار کې تا نه بری دي اچھا چراوړه ما ډېر پوهه کنه پوهه د بیال ته عمر ګره هغه ماته ته بس غږ مکو یو میاش نه انتظار وکړه میاش نیمه چو شو ارسو شو نا مصریو په خپل نه غیر اکوس کړه شي نا سپرینګ ته لري کا کم کباجب ډنګار سبب جوړه بس خبره ختم شو بیا هغه ته خو نه به چې صاحب دا خراب شوی دی خراب شي روان دی څنګه جوړیږي نه یې باندې خو 300 روپے لګي زه پرې به دونو په دې طریقه باندې شی مونږ ځان ته بیغمه کو دا جماعتونه کې اوس وډنګ دا څه دی دا ټلې رقم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړو د موبایل دا سيزونه دا جماعت کې بالکل بند ساته دا بالکل ممنوع دي د لحاظ سره دا حرام دي او بیا هغه چې کې د موسیقي आवाज راځي داخله ډېر لایټ اخلي دا لایټ غستل نه دي پکار زده یو داسې جیمر په حق کې ما چې جمعات خوشاو لګي او جمعات کې سړی دا موبایل آنی او کافي چې بالکل ته आवाज نه روزي دا ډېر لوی ګناه ده دا غیر اساس تو ګورا دی نه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی په دې سره نس پېښ کولو ضرورت نشته دی کم شی چې هغه د بانګ د پاره نه خوښ کړي نه بوق نه سیټي نه غنټي نو ولې هغه مونږ جوات تر وړو هغه د يهودو یا د نصرانيانو یا د آتش پرستو د عبادت اجزا ګڼلې دا نه دی کول پکار جمعات کې مضبوط جیمر پکار ده اګه ته ورته 200 زلو لګي چې مهرباني وکړه الله سره رابطه شو مخلوق داسې نه دا ود خلق ده دله ولا خلوه داسې اله ودې پوي په شرافت خو څوک نه پوي مو چې واړو بې خان کې بیٹھره والا आवाज مونږ کې لګي مورد اوس وای شکر الحمدلله سار بیمټره والا ماخام بیمټره والا اسټینډ ورته نه لګي سکول کې چې کوم وای هغه به والا دا ګناه ده پکار دی چې انسان دې لپاره خپل وسایل استعمال کړي خوره اوس کې نه یو خدا قسم خلق دي چې هغه ډېر زیاتې وکړي څوک خو ډېر عجیب لطیفه اعلان وکړي خدای وبخ 15 منټه پاتې دي که څوک نسوار اچوي نسوار واچوي لکه دا شرمېږي نه دا نسوار دپاره جومات دی اوس د بې حیا هم څه دي نو څه دغه زیاتېږي خلک او څه دومره زیاتېږي چې په مسله پوهوي نو د سبا به راخدري 20 منټه به هم شي دی بیا هم لګي لکه بیا څه لګي سبا چې دی ولید نو خبره ختمه کړه
دا افراط و تفرید زمونږ د قوم عادت دی، دا عادت مه جوړوئ. بهترین پیشمنۍ هغه چې هغه ډېر لیټ ټایم کې وکړی شي، چې ته پیشمنۍ نه فارغېږې چې سبا روقېږي. بس دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر پیشمنۍ ویلې دی او فرمایلی دي چې زما قوم کې زما د امت کې به خیر و برکت تر هغې موجود وي تر کې مې چې دی روژه پیشمنۍ لیټ کوي او په روژه ماتي کې تلوار کوي. او تلوار نه خلکو څه مطلب اخیستی دی؟ 3 منټه پاتې دی تلوار کوي، لکه 3 منټه خوندور ډوبېدو ته پاتې لږ. او تلوار دا مطلب نه چې نور ښکاري دا تلوار وکړو او روژه فاسد شو. دا زیاتې مه کوئ. ښه دا ده چې په دې وخت کې یو ښه مؤذن پوه کړی شي چې ته به دې ټایم بانګ وې سهار او دې ټایم به ماښام وې، کار به سمي. مؤذن چې د خپل سمي ته پرېښود دا به 3 منټه مخکې وي، کله به 4 منټه مخکې وي. دې کې احتیاط پکار دی. دا خو لویه تباهي ده. دا خو ټول فرقه پرست دي. دې کې وګورئ مولانا مخکې هم تنقید کړی. دا هغې خلق دی چې هغه د قوم د وحدت قائل دي. په دې کې لیکلي عصر شافعي خبر یم دې کې لیکلي عصر شافعي دا تبلیغیان دي، ښکلي تبلیغیان دي. لکه ستاسو دې سره سیمه کار ده، تاسو خو دین ته رابلل کوئ. تاسو دا کم دی چې دا عصر شافعي وی دا د امام محمد مذهب نه دی؟ او آیا هدایه کې دې له ترجیح نه ده ورکړی؟ او دا د تبلیغیانو نه دا امید ساتل، دا توقع ساتل، او دی په هر جماعت کې حاوي دي. دا صاحب چې سوی نه منلی شي دا غلطه خبره دي. دا ما څو ځله دا وویل چې دا مهرباني وکړئ دې نه د عصر شافعي لرې کړئ. دې ته ولیکئ چې مثل اول یا مثل ثاني. دا خامخا د خلکو ذهن کې اچي چې دا زمونږ مذهب نه دی، دا د شافعیانو مذهب دی. او خباثت دی. شافعیانو مذهب نه دی، دا د امام محمد مذهب دی. او د احنافو په مذهب کې ترجیح هم دې ته ده چې مازدیګر لمونځ به وختي کولی شي. دا کم سړی به فریاد کوي د دې څیزونو. ظلم دی. دعوت ورکوي وحدت ته، دعوت ورکوي نو کم سے کم داسې الفاظ مه لیکه چې هغه د خلقو په ذهنونو کې شبهات پیدا کوي. ډېرې غلطۍ دي، ډېرې غلطۍ. زه د دې اتباع نه کوم. ما چې کوم دلته خلک بانګ وایي نه هغوی ته ما ویلي چې داسې به او داسې به. او هدایت زه ورکوم ټایم بدلول یا نه بدلول، ځکه ما هفته هم نه یم منلی ټایم به څوک نه بدلوي. په کار دا چې دا علماو ته پرېښودی شي، دا د هغوی کار دی، دا امیانو کار نه دی. خورئ اوس کې تر دې پورې چې ښه ښکاره شي تاسو سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر په سوا کې ثم اتم الصیام الی اللیل بیا پوره کې روزې تراختو د شپې پورې. حدیث کې راځي شپه څه ته وایي چې نور ډوب شي د دې غاړې تیاره شروع شي. بس غړې ته مه ګوره، غړې څه ضرورت دی؟ خو شپه وپېژنه او ورځ وپېژنه. اجه سهار وختي پاسې که نه اچت ته وخېژنه بیا به شپه مو پېژنې ورځ به مو پېژنه. که نه شي پېژندی نو څوک مشر سړی ځان سره ودروه چې تا د شپه او ورځ وښیي. خو چې مشر ته خو هم معلومه وي که نه، مشر خدا یي چې مونږ سهار مونځ وکړو ځو نو مشران را روان یي جي مونځ شو ډېر وختي نه یله څه وختي دی. مشران هم هغه پکاري چې هغوی له خو دین ورځي که نه. د ټولو مرې زمیندارۍ کړي او په بوډاوالي کې راشي جومات مالک شي که نه، او ډېر غټ شیطان ته جوړ شوي هغه نه. ثم اتم الصیام بیا پوره کې روزې الی اللیل د راختو تر شپې پورې. ولا تباشروهن او نزدېکت مه کوئ د خپلو ښځو سره. وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې په جوماتونو کې. اعتکاف به ماتېږي په څه شي باندې؟ په مباشرت باندې. شپه به وي که نه، یعنې د شپې خو اجازت شته دی، خو که ته معتکف یې نو بیا نشي تللی هلته کې. تلک حدود الله دا د الله حدونه دي فلا تقربوها نو دې ته مه نږدې کېږئ. مه نږدې کېږئ دا مطلب دا به نه ماتوئ. دا ټول حدونه یې تا ته وښودل چې رفس جایز دی، رفس به حرام نه ګڼئ د شپې.
دارنګه ته د هغې لباس یې اخیستا لباس دی دې به خیال ساتئ د ښځې برایه به چاته نه وی ښځه به د خاوند برایه چاته نه وایي دارنګه لا نباشروهن مباشرت جایز دی د شپې او د هغې مقصد دوه دي خپله پاک دامني یا اولاد پیدا کول دا ټول چې کوم احکام یې ویل دې ټول ته وایي تلک حدود الله کذالک یبین الله آیاته للناس دارنګه الله بیانوي خپل آیتونه خلقو ته لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی متقیان شي تقوا په وظیفو نه راځي چې پیر صاحب دله دا وظیفه درکړې ته متقي شي تقوا د قرآن په زده کولو راځي اچھا قرآن زده کې په هغې عملو کې نه متقي وشي دا په وظیفو مظیفو باندې په تسبو ګرځولو نه قرآن زده کا په دې عقیده او ساده په دې عملو کې ته متقي وس ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا سلورم امر دې تعلقي سیاست مدني سره دی هغه دا چې د یو بل مال په ناروا نه خوري باطل چې ستوي ناروا کاغه سود وی ناغه حرام کہے کہ جواری ناغه حرام کہے کہ دوکې نو حرام که ذخیران دوزی نو حرام د یو بل مال د رضا نه بغیر به حرامي دارنګې پغلا باندې خوړل دا به حرامي دا ټول څومره حرام قسمونه د مال چې قرآن په دې پابند کړل خلک د دې پروا نه کوي خېټه کې چې حرام پراته وي بیا معامله ډېره خراب وي که یو سړی غواړي دا چې الله دې زما خوله کې برکت واچوي زما عباداتو کې دې برکت واچوي نو د هغه لپاره حلال خوري ضروري ده خاص کر مبلغ د دین رسون کې هغه لپاره دوه شرطونه دي یو دا چې حلال خوري او دویم دا چې شب زندهداري تهجد گزار دي الله به علم کې پختګي راځي الله به خبره کې اثري ولا تاكلوا اموالكم او مخره مال نه یو بل بینکم پکورنه خپل کې بالباطل پنارواو باطل هراغه طریقہ چې شریعت داغه اجازت نه ورکړي لاټري ناروا ده سود ناروا ده غاڼه د یو سیس داغه نه فائدہ غسل ناروا دي رشوت ورکول ناروا ده وتدلو بها الى الحكام عدل يدلو یو شی زوړندول بوقا دا نه نسل خو به نه پیژني بوقا پیژنه تاسو اکوې دې زوړندې چې وبو د پر هغه ته دل ونول وي ازوړندول شي نه دلته کې تدلو به آسد وي کله کله یو سړی وي نا وستا لغه کې بالفرض مجستریټ دی اس چو دی یا بل سره ستا یو سړی سره جنگ دی پس پیسو باندې پزمکه باندې اته پوهې چې دا زمانه دی پوهې به خلک دا زمانه دی نو دې په شکاله واځي په کونډه کې دې تدلو به هاوي ایسے جو سیورال میل میږي بدوستی جوړ شي بیا دې ورته وایي چې را دا چل دا سيزونه ډیر کیږي دا سه قسم خلک چې هغه قانون پاسدارانی ناغیل خلک رشوتونه ورګي پښتانه ورته بډې رشوت وي کنه رشوت نه ته رشوت وي بډې رشوتونه ورګي دا امتحاناتو دوران کې ډیر کیږي سکول ټیچر وای موږ شاګردان به تاسو کې کدا څه کوي تاسو بار نه خلک راغله یی جی موږ میلمانه دي کنه پښتو ملک ته نه ما چې موږ خو ظالمانو سړي نه موږ جوړ کړ موږ تاسو میلمانه نه کړو چرته دا هم تدلو بها الى الحکام نه په کانټه کې په کونډه کې ورته په شکاله جوړ ده دا ورانی سم پس هغه حرام خوراک چیو کی کنه بیا د نظر نه لګي بل لکوینی هغه نه ویني نقل ورته پری دي او دا غي نقل دا نتیجه دا کم کې چې مونږ تیری کو چې نقل باندې خلک پاس کوي یا فری پاس کوي کنه اوس خلک کار خره او زما په خیال لسته کاله اوس وګاډه خراب شي اوس هم انجینران نه لایق دي ته دې سره کې چې کم سورنګ کړل دا انجینیر صاحب خیال په قابلیت پاس شوی په نقل پاس شوی دی په دې هم نه پوهېږي دا دومره تاوان زه کوم دا له څو کال لپاره دا خو د 2 کال لپاره مونه چلېږي دا په پیسو پاس شوي خلک
چې زمونږ نقل کولو کو یا دا اجازت ملو شي یا فری پاس کول کو زمونږ ټول ملک نالایق شو استاد نالایقه پټواری نالایقه ډاکټر نالایقه تباہی دې پیدا کړی اوس خو چې کله زوی امتحان ورکوي نو پلار بس وایي یاره ماشوم امتحان ورکوي ور تماشې لیدم نو زه تماشې لی نه ځي اصل کې ګوري ذرایع چې په کومه طریقه به دله څه شی رسوم دا څیزونه غلط دي دا قوم سره خپل ځان سره دوکه ده د دې نه ځان هم وساته خپل بال بچه هم وساته زما 2 بچو ما سره یو ځای یونیورسټي کې سبق ویلی دی انشاءالله څوک به نشي خولی چې ما د یو دپاره هم سفارش کړی حاله یې زه کولی شم دا څیزونه زه نه کوم ډېر خلک په دې خفه هم شي زه ورته یم ته زما قبر کې نه شم ولی الله تپوس کوي د دې څیزونو دا ناروا کارونه مه کوئ دا ګناه دی سیدنا ابن عمر باره کې مشهور دی چې هغه خپل پلار لېږلی و چې ورشه زکات راغونډ که عشر نصف عشر هغه چې لاړ نو خلکو هغه له ډالۍ ورکړې تحفې ورکړې استاد هم چې راځي نو ځان سره سوزکې ډک راوړي راځي خلکو تحفې راکړې دینی مدرسو کې هم دا مصیبت راغی وفاق المدارس والے چې راځي که نه واپس چې نو چا ولا کپڑے ورکړي چا یو څه شی ورکړي چا بل څه شی ورکړي دې کې هم ضرور دا شی راغی دې معاشرې خلک دی که نه څه ملایک خو نه دي مثالي جوړېدل دي له پکارو چې موږ داسې څیزونه نه کوو چې لاړ هغه څاروي بوتلل نو پلار ته یې وې دا د بیت المال دی او دا نور خلکو ماله تحفه کې راکړل هغه ورته دا جمع که بیت المال کې او تاره چې ما کوم کاغذونه درکړي دي دا کېده واپس جمع که سیل میل ورکه واپس چوش ورته زه اوس لړ شه چې تا له تحفه کې درکړي نو اوس به اخستی داسې مشران پکار دي دی خو تا له درکړي په دې چې تا سره دا سرکاري مهر دی او چې دا ټاپه نه تا سره ته په اقتدار کې دی تا له هېڅوک څه نه درکوي دا زمونږ ټول قوم رشوت ورکوونکي دي دی په جماعت کې یو سړی چې راځي که نه غریب او سوال کوي نو هغه له به کپ چای نه ورکوي خو که دغلته یو سړی سوټډ بوټډ راشي او درته ووایي چې هلکه یو کپ چای راوړه پولیس والی نو بس هغه له ټول جی او دا والی دي تاسو څه دی ولې هغه له حکومت ټي اے ډي نه ورکوي هغه له دروازې د خوراک سکاک دپاره پیسې نه ورکوي دا زمونږ ټول قوم داسې دی دا په مونږ چې مسلط کېږي داسې نه ده ټول قوم دغه شانته دی هر سړی کرپټ دی هر سړی مجرم دی په دې وجه الله مونږ باندې دا خلک نافظ کوي دې کې بل څه وجه نشته قرآن په دې پابندۍ لګوي خپل مال به په باطله نه خورئ د یو بل وتدلو بها او مه وړئ دا خپل مالونه الی الحکام حاکمانو ته حاکم له رشوت مه ورکوئ لتاکلوا فریقا فریق بمانے جز حصہ دیر پارا چې اخری تاسو یو حصہ من اموال الناس د خلقو د مالونو نه دا ټول خلک کوي دا چل زوی به روانې وکړي پرواني کې به ونیولی شي پلار به د هغه سفارش کوي که نه کوي ولې کوي چې زما زوی دی پیدا الله چې وایي دا به نه کوي داسې پلار چې راشي د خلک به څه وي د مزغو کې ډس شوی دی مزغو کې ډس شوی که په قرآن عمل کوي ظلم کستا خپل زوی کړي قرآن خبر واستوي ولو علی انفسکم کستا خپل نفسونو باندې یو څیز اثر راځي اسلام کم دی راوته د خپل اسلام نه عملی اسلام زموږ عملونو کې نشته دا د خپل اسلام دی د خپل د اسلام نه څه نه جوړیږي او موړه دا ال الحکام حاکمانو ته لتاکلوا فریقا د دې لپاره چې اخری تاسو یو حصہ من اموال الناس د خلقو د مالونه بالاثم په ګناه وانتم تعلمون حال لا چې تاسو پوهیږئ چې دا ګناه کوو جرم یې کړی دی ظلم یې کړی دی پرې چې خپله سزا ورته ملو شي سبا به احتیاط کوي او بله دا چې د هغه سره ښېګړه په دې ده چې سزا ملو شوه او د آخرت سزا ورته معاف شوه نو کله چې مجرم ته سزا نشي ملو نو هغه تکړه هم شي
دا د اصلاح او طریقه ده، دشمنی خو نه ده. یسألونک عن الاهلة، دی تپوس کیستانا عن الاهلة د سپوږمو په باره کې، دا سپوږمۍ کله غټه شي کله نری شي دا ولې؟ نو جواب خو د هغې ساینسي دی که نه، جغرافیایي تعلق دی سوال جواب سره، چې دا دی رفتار دی د انور او د سپوږمۍ او د ځمکې، نو دا یو سورې په بل پریوځي د بل سورې په بل پریوځي. په دې باندې هغه زمانه کې څوک پوهېدل؟ په دې وجه قرآن د ساینسي سوالاتو جوابات نه کوي، دا ساینس کتاب نه دی. بعضې خلک په دې کې ساینسي کلیات ګوري، څوک پکې میتھمیټکس ګوري، څوک پکې انګریزي ګوري. ولې قرآن وی چې دې کې هر څه دي، نو دا هر څه مطلب هدایت سره دی. د هدایت ټول مراکز قرآن مجید کې دي. خلکو یو شعر ویلی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال، دا ټول ویلی شیخان دا وایي دا څه قرآن نه که حدیث ده؟ دا څه شی دی؟ په دې قرآن کې دا لیکلي چې داسې اوسه کلي به یې کې به خلک قرآن وایي، دا خو علم ده. د عربو مفتیان د دې رد کوي، دا غلط دی دا شعر. جمیع علوم کم دی قرآن کې؟ د منطق او د فلسفې علوم قرآن کې شته؟ دروغ غسله دی. د الحاد علمونه قرآن کې شته دی؟ د ساینس علم قرآن کې نشته، زراعت علم نشته. قرآن چې زخی خو محض شواهد دي. ته یو داسې سړی راوړه د ښار نه راوباسه اسلام آباد نه یا کراچۍ نه چې چېرته ځمکه نه لیدلې او چېرته هغه دا نه لیدلی چې کدو څنګه کېږي، پیټه کدو ورته وښایې دا په ځمکه کېږي او بلکل نه مني، او ام ورته وښایې دا په بوټي کېږي نه تسلیموي. دا خو مشاهداتي دلایل دي، قرآن خو د ساینس کتاب نه دی. نو دا د عمل کې یو جماعت دی، دا یې کار دا چې د قرآن نه غلط استدلال کوي. قرآن کې دریاب ذکر رشي نو سب وایي جی محکمه انهار، هغې پته ولګېده. لکه قرآن د هدایت کتاب دی، سب میلیتوب کوي. قرآن کې دا نه معمولی غوندې چېرته قرآن څه خبرو کې دی به کله هغې جغرافیې استدلال کوي، کله د بل څه کله د بل څه. دې مخالفت ولې کوو؟ مونږ جدید علومونه انشاءالله د الله په فضل واقف یو، خدا غلطي مه کوئ. د دې وجه دا چې دا نظریه که سبا غلطه ثابته شو نو بیا وسکه ته یو شی نن د قرآن نه ساینسي ثابت دی او سبا د ساینس نظریات وي. قرآن د نظریو کتاب نه، دا د عقیدې کتاب. عقیده غیر متزلزلی، عقیده کې شک نه راځي. د ساینس نظریات بدلېږي که نه بدلېږي؟ سبا ته قرآن بدلی، خو دا دروغ به وایې که نه چې مخکې په قرآن نه پوهېدم او اوس راته پته ولګېده. ته مخکې هم نه پوهېدی اوس هم نه پوهېږي. قرآن کې دا څیزونه نه وي، قرآن د هدایت کتاب دی. دا تاریخ کتاب دی خو د متقدمینو. کم چې قرآن ویلی کې ځانه کیسې مه کوه. د هدایت د کتاب نه د ساینس کتاب یا دا خبره کول چې جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجالی، چې د رجالو افهامو کې دا نه راته، نو قرآن دا لګې سله تدبر فرض دی که فرض نه دی؟ نو دا شعر غلط دی سره چې د خلکو علم کې نه راځي، نو دا خو بیا د خلکو د علم مسله نه شو، دا خو د قرآن قصور شو. نعوذ بالله من ذلک. دا یو غلط شعر دی، یو غلطه تشریح ده. قرآن د هدایت مرقه ده. د هدایت ټول توکي په دې کې موجود دي، د هدایت ټول ذرایع په دې کې موجود دي، بد کشې دیواله. هغه صحابه کرام ته قرآن دا نه ښیي چې دا نور او ستوري او سپوږمۍ دي او سره تعلق دی. خلک یې ویني بس دا مشاهده ده، دا کافي ده. دی تپوس کړو د هغې د ورکوټوالي او د لویوالي د وجې، په دې هغې څه پوهېدل هغه زمانه کې. اوس په عوام نه پوهېږي، عام تعلیم یافته په نه پوهېږي، ما سوا د هغه چا نه چې هغه د ساینس ډونګي کتابونه نه ویلي، مشاهده ډونګې نه پوهېږي. په دې قرآن د داسې لایعنی سوال جواب نه کوي. سوال په دې وجه لا یعنی دی چې د هغې د فهم نه بالاتر دی، جواب یې د هغې د فهم نه بالاتر دی. په دې وجه قرآن قانون دا ښودلی
چې د عباد الرحمن کاردارې چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دی ورته روغه خبرو کی. او د سیدنا علی رضی الله عنه فرمان دی چې کلم الناس علی قدر عقولهم، خلق چې په کوم څه پوهیږي نه خبر ورته وکړه. که ته د هغې د پوهې نه پورته خبره وکړې نو ته دا غواړې چې د الله او د هغه د رسول تکذیب وشي. د خپل علم اظهار کوي خلک، نو خلک ورته نه چې سنډۍ را سنډۍ په هېڅ نه پوهېږي. دا د ښه سړي طریقه نه ده. ښه عالم هغه دی چې هغه د هغه په هره خبره باندې خلق ورسېږي، دومره سادګۍ سره ووایي. دي ستا تپوس کې عن اله الا د سپوږمو په باره کې چې دا سپوږمۍ ولې داسې کېږي، کله غټۍ کله وړېږي. قرآن هغه له یعنی سوال پرېښود، د هغې فایدې ورته ښیي. قل وایا هي مواقیت للناس، مواقیت د میقات جمع دی، ټایمنګ وختونه. دا نیټې دي د خلکو، د نیټو دپاره پکارېږي چې د پلانکې میاشتې په پلانکې ورځ. او بل دا دینی فیدې دي پکې، والحج د حج روجه د هغې فیدې دي پکې. روجه به کله نیسو چې رمضان راشي، بس دغې ته ګوره. حج به کله چې کله ذوالحج راشي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، دا درې میاشتې دی کې حج کېږي. یو کې ځي بله کې راځي. حج خو اتر ورځې کېږي، خو ذوالقعده کې ځي، محرم کې واپس راځي، او ذوالحجه کې و اتر ورځې کې 12 ورځو پورې د ذوالحجې چې کوم دی 14 پورې حج پوره شي. قرآن به د رستو اشهر معلومات وایي که نه، په دې وجه ورته وایي. وایا دا نیټې د خلقو، والحج او نیټه د حج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قرآن طریقه دارا چې د اصلاح کوي. دا سوال غیر مناسب ہو، چې غیر مناسب نو الله دې سره د یو رسم ردم کوي. همیشه د پاره چې کور ته ځای نه په دروازه ځای تپوس چې کوي، دا تپوس وکړئ چې په هغې په جواب تاسو پوهېدی شئ. د عربو رواج دا و چې کله به هغې حج له لاړل، حج به کو هغې، او دا هم د هغې ایمان او زمونږ هم ایمان دی چې کله سړی حج وکړي او حج قبول شي نو دی چې راځي نو گویا کې دی نن د مور نه پیدا شوی دی، کانما ولدت امه. ایمان دی زمونږ، لکه فرمان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خبره خو ټیک ده، خو هغې یو کار به کوو. بیا کار به دا و چې یاره زمونږ د وجود باندې مونږ ډېر ګناهونه به کول، نه په دې خپله دروازه به راتلو. نو دا مناسب نه ده. نو یا خو به یې په دیوال راودانګل کور ته، او یا به یې کور کې د شا د غاړې سورې مورې وکړو. د هغې آبادۍ دغه شان نه وي دا کوم چې موږ کوو. تامبو به و د هغې که نه، د عربو آبادۍ هغه زمانه کې تامبوان و. تامبو ته د بلې غاړې راتله څه مسله خو نه ده. دا کار وکړو نو قرآن په دې رسم باندې پابندي ولګوله. داسې مه کوئ. دا بیل مشیخي دی ته وایي. حج له چې به لاړل رسو صورت النساء کې به راځي، صورت الاعراف کې هم راځي، اعراف کې به راځي. حج له چې به تلل نو جامې به یې ایستلې وي، په بربنډه به یې طواف. زنانه به هم داسې کولې، شعرونه به یې هم ویل چې نن به زما وجود بعضې یې سخت ښکاري او بعضې به پټوي، خو کومه چې ښکاري نو هغې ته زه لیدل د خلکو حلال نه ګڼم. خلکو له پکار دی چې ما نه سترګې پټې کړي. خو دا خو مونږ هم وایو، تاسو هم وایو، ډېر عجیبه کار نه و. عجیبه کار خو د هغې فلسفه دې کتلې ده. هغې به ویل مونږ په دې جامو کې ګناه کړی دی، نو دا جامې د دې لایق نه دي چې مونږ یې د الله کور ته ورسو. دا څومره غټه شیخي وه، خو شیطان ډېر غټ شیطان دی. پوه شئ، لکه جامو کې دې ګناه کړی ده نو جامې نه بوځې، نو دا ګناه دې کړی پس شي ده په خپل جسم، نه دا دې ولې بوځلی. د شیطان کار دی. سړی شرموي هم، خلک ورپورې هم خاندي او ګناهګاري هم. د شیطان په دوکو پوهېدل ډېر ګران دي. د هغه نه سړی چې بچ کېږي نو هغه سړی بچ کېږي چې الله هغه له د خپل کتاب علم ورکړي او بیا ورله فضل ورکړي، نو بچ. دا رسم و د هغې نو قرآن د دې تنقید وکړو
ستا عمل کې هم ډېر شی رسمونه یې داسې هغې رسمونو تنقید وکړه غمونو کې ځان له رسمونه یې په خادو کې ځان له رسمونه یې یو خو غټ رسم دا جوړ شوی چې ښځه ودیږي که نه هغې له یو غراره شراره یو څیز دی ولا اخلي په خپله نه شي وړی یو 14 کسان ورپسې شاده وجودی او دا څومره لوی لوی خلک چې دي خپل لوڼو لا په خپله اخلي لکه حیا پکار ده غیرت پکار دی په دې څه کې دا اصله پکاري او آیا اسلام د دې اجازت ورکوي چې سړی یو داسې لباس واچي چې نه پای کې سملاستی شي نه پکې لمونځ کولی شي دلته هغه ټول صوفیت هغه ټول حج هغه ټول علم ټول شیخي هغه ختم شي د خلکو دا غلط رسم دی دا ختم کړي خلکو بعضې کلو کې دا طریقه چې کله سړی نکاح کوي ناکټ توخې دی جامې تشلی دا د هندوانو رسم دی ډېر لوی ظلم دی دا سنډا یې پردي کور ته بوتلی دی د ټولو ښځو خپل دی پښتانه وي ډېر غیرتیانې ښکلی غیرت دی پکې دا جایز نه دی او اکثر داسې خلک چې د هغې نالګي نو هغې داسې وخت کې ډزې مزې وکړي اکثر دولا چې کوم دی پکې سر خوري ډېر ځله د خلکو داسې کړي دي او په هغې کې ډېر رازونه د خلکو ښکاري شي دا حرام کار دی دا رسمونه بند کړئ خپلو کورونو کې بند کړئ دا زنانه چې د پلار د کور نه ودیږي نو هغې له ډولۍ کې ورسره قرآن مجید وي اور پسې خیر دی که سارنګې غږېږي د قرآن موجودګۍ کې دا حزونه خوند نه کوي د هغې چې کم څادر اوس خو نه وي خبر خو کم څادر چې به یې په سر کړی و د هغې څلور واړو پلیسکو کې به یې ساچولي ښه پنبه به وه پکې غنم به وه پکې چیني به وه پکې اوربشې به وې پکې دا قسمه څیزونه د اوربشو دا وه ده چې ژوند اوربشې ډېرې شي دا خو محاوره ده اوربشو ته نه وي لاټین او یو څه بل څه دروازې به یې لاټین په مخه کړي دې کې وجه دا چې دا خو خلکو کې غیرت نشته زموږ اترې یو زوی او د هغه واده ما ته یې وویل ما یې دا واده کې به شرکت کوم واده به زما په طریقه باندې کوم وي څنګه بس هغه ګاډي چې څومره و نو میانځ ګاډي کې ما هغه دغه کېښود مټایي مې کې کېښود ما یې ګاډی واډی ودروی ما چې راختونه مې دا مټایي واخلی وخورې بیا به تاسو ته موږ شهبازګړی کې ودرېږو نه شهبازګړی کې به مټایي موږ درکړو د جنۍ ګاډي سره ستاسو هېڅ کار نشته بس یو مشر پکار چې سمه خبر وکړي دا پردی خلک خو نه وي که نه د خاندان خلک نه وي یا به هغه دوستانی چې تا ډېر نږدې او تا واده له راوښتي اول خدای چې دا راغواړي سله آیا شریعت د جنج اجازت ورکوي چې په هغې کې سړي او ښځې ګډوډي شریعت دا اجازت نه ورکوي دا بې غیرتي ده دا ناروا کارونه دي دغه هم ناروا کارونه دي ښځه چې کله راشي د ټول نه مخکې لیور هغې سره لاس ملاوي دا ډېر لوی دلتوب دی دا غلط رسم دی او بیا اول په جولۍ کې ماشوم اچوي دا په دې باندې الله اولاد ورکوي دا پیغمبر ته نه معلومه چې سید عایشه له جولۍ کې یو دوه ځوانان اچولې وې هغه د هغه ډېره محبوبه وه چې بچي شو دا ټول د هندوانو رسمونه دي موږ ته پاتې شوي دي د دې نه یو بل غلط رسم چې هغه دې ټول کلو کې دی تقریبا شمع بلول شمع دا ټول د اور عبادت کوونکي خلک دي آتش پرست دي یو کور کې چې واده وي نو خلک والا په بدل باندې شمع وړي ډېرې شیخانې ښځې هغې دا حرکتونه دی ګډېږي را ګډېږي ټوله سنډېږي او په سر باندې شمع اچولي حیا هم څه حالي دا ظلمونه دي اسلام کې صرف په دغه وخت کې د نکاح په وخت کې د تمبل اجازت ورکړل شوی دی نه ډول کې نه ډمامه دا دواړه غلط دي تورې ډمامه ډول کې دا ټول حرام دي په دې نه کېږي سړی چې زه تبلیغ لزم او ما قرآن ویلی دی زه فلانی یم او زه فلانی یم ته د 2 پیسو هم دی چې دا کارونه نشي کولی
چاغړ کا ډګان راوځي په ډزړ جوړ کړي. دا غلط رسومات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دفع اجازت ورکړه. هغه په هغه وخت کې چې کله نکاح تړل کېږي بس بیا خبره ختم شي. دا رسومات دي او دا د عنوان رسمونه دي چې کم رسم غلط ته غیر شرعي هغه ماتول پکار دي. دا شمه مې خو دې کړه خلک مبتلا شوی نهایت ځوانان وړي بیا کشپشوا او کتیار شو بس هر ځای خپل خبره چې کومه برایي او کم فساد پیدا کیږي دا وخت پیدا شي. دا نه دي کول پکار او بالخصوص ځوانان جنکه دا واده له بالکل نه پرې خودل پکار چې بالکل نه دي. یو خو د خپل کور واده لري کې شرکت کوي بار د دې تل بالکل غیر شرعي دي چې لړشي نه سره پلار نه رو سره نه دا ټوله زنانه سرتوري ګرځي. ما یو واده کې شرکت کړی راشن ټوله سرتوري ګرځي هیڅ چا سره پټه نه او کوي وسه نه لاس باندې جوړ او دا نیوی نیوی ځوانان بروړي دا ول دنه نوځي را نوځي کله په یو باندې کله په بل باندې زړه درد دل پکار دي خلکو دا څه کوي دا خلک دا ناروا دي. شریعت د دین په نوم باندې چې کوم رسم او هغه ته ناروا وي دا خو د دنیا په نوم رسم ده. دا بے غیرته دي دا نه دي کول پکار نه دي پکې جنج دي پکې نه کا ډوله کې دومره خلک نه بس 200 کسان پکار دي. ډوله طریقه دارا چې سلور شپک کسان دلل شي کلری نه دا کسان یو گاډي کې نه ځان سره یو گاډي فری بوزي خالی دی دې لړشي الته کې د نکاح وتړي. نکاح تړل نرستو هغه زنانه سره د دې کور دا کم کور ته چر دي یو زنانه د دې کې نه یو دوا زنانه د خپل کور په دکه کافي خلق دي. د نور چا ډولې سره سم ده دا د انوان طریقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سیدہ فاطمه رضی الله عنها ورکړه نو 100 کسان ډولې وړو یوم نه پیدل لړ لګي کړه بس. سیدنا علی راغی 2-3 کسان نور سیدہ فاطمه وسره کړه بوتله دا د یو کور نه 2 قدمه کور به نه موټر کې بوزي نه سیاچین نه بیراتو کې نه بیراولي دې څه مطلب دا ټول غیر شرعي حرکات دي. ډولې مولې ضرورت هغه وخت کې پیخيږي چې کله یو زنانه لري زینه موټر کې کنه بس پوغو ګرځول دا د اندوانو کار دی. د ابن بطوطه سفرنامه چاپ شوی ده پې کې لیکي چې د پټوله دنیا کې ګرځېدل مال ته یو داسې رسم لیدلې چې بل ځای نشته هغه دا چې دې زنانه ډولې کې پوغو باندې وړي اره چا رسم نشته ما سوا د اندوانو کوڅه کې به کوڅه کې نلته ورته کرسي یې اله ور راشي نه کرسي اوچته کې دا دومره درنې چې نه شو اوچته لک دې خپې خوګ دي زی دیګه او چې ډېر یو ګرځي بیا دوره د پس کور رواني بیا موږ نه تپوس کوي زمونږ جواب دی چې تا غیر شرعي حرکات کړي د اسلام مطابق وکواله ان شاء الله اس نقصان بنئ. دا رسمونه دا غلط دي کوم چې رسم غلط دی نه رد غلط دی هم کوي. لیس البر دا ډو نیکی نه دا بیان تاتل بیوتا چرا ده تاسو کور نو تا من ظهور دا غید شاګانو نه ولکن البر من اتقى لیکن نیکی دا چای چغا اتقا چې دا الله نه یریدلی واتل بیوت من ابوابها رازه کور نو تا من ابوابها دا غید دروازو نه پتا سوم که چرته نا وخت شنو په دیوال ټوپ مو ہے دا غلط طریقې مو کوي بای ځوانانو کې دا مرض دي ټوپ ولې خپل کور ته دا وخت راځي چې پلار دی ورنه بند کړ دا غلطه دي ځوانانو کې موجود دي په کور دروازه باندې ځه आवाज وکا یا سوال جواب وکړه چې فلان کې ځای کې ساره واتقوا الله لعلكم تفلحون یریږه دا الله را دې را پاره چې تاسو کامیاب شئ.